وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری زباں کے واسطے تالے خرید لو میری زباں کے واسطے تالے خرید لو دانچے د جانان غاڑ میں گلو خیستکیگی دانچ د جانان غاڑ میں پگلو خیستکیگی گلون میں جانان تا پکتلو خیستکیگی گلون میں جانان تا پکتلو خیستکیگی او بلالو حبشیو بلالو حبشیو سیدنائی خلق بولی ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی او دانا چه مدینہ گنی اول نا مدینہ وا دانا چه مدینہ گنی اول نا مدینہ وا یسربنا مدینہ شوا ستا پترلو خیستکیگی یسربنا مدینہ شوا ستا پترلو خیستکیگی او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ عمل دا درودنو پلستلو خیستکیگی عمل دا درودنو پلستلو خیستکیگی پنیت دا عبادت درود شریف طول وائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین بالخصوص نمونہ اسلاف زینت القراء استاد القراء ذی قدر ذی وقار جناب قاری ایوب صاحب دامت برکات العالی لائق صد احترام جناب مولانا قاری فضل شیر صاحب ذی قدر ذی وقار میزبان مکرم جناب مولانا عبداللہ فاروقی صاحب ذی قدر ذی وقار جناب مولانا قاری نور اللہ صاحب برادر مکرم فاضل دیوبند پاکستان دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ جناب مولانا مظہر حقانی صاحب دیگر علماء کرام طلباء اعظام بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت استاد القراء جناب قاری نصیر اللہ ندیم صاحب دیگر علماء کرام طلباء اعظام اختصار سر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایئر ستاسو مخی تکی خودل غوارم دینا پس زمان مخ کی پروگرام دے سفر دے سوات کی آغا سوات برطانی تاغین مخ کی ستاسو لگا توجہ غوارم بیا انشاءاللہ دا موز ترتیب با اوشی خود طولو توجہ غوارم توجہ شتا دریو صورتون ختم شو ایوب قاری سب کپاتے شوی دی دری صورتون مویلی دی تاسو نظبہ تپوس کم زر زر جواب راکے سو ما شمانو ختم دی سلور حافظان دی ناظری والا 22 ناظری والا دی حافظانو دی ناظری والا تاسو ټولو نو تپوس کوم دی چې دا قرآن کله شروع کو نو تاسو راغلی وی دی چې سورت بقره شروع کوله تاسو راغلی وی زر زر وایا راغلی وی دی چې سورت آل عمران شروع کو تاسو راغلی وی دی چې سورت نساء شروع کوله بیام تاسو نه وی دی چې کله 15 سپاره ختم کړه بیام تاسو نه وی دی چې 16 سپاره ختم کړه بیام تاسو نه وی یو کم 13 سپاره ختم کړه بیام تاسو نه وی د دریو سورتونو لولي راغلی وی توجه سوال باندې ځان پوي کې جواب به زه در کوم پس خبره پوه شوې د دریو سورتونو تاسو راغلی وی که نه وی راغلی پزان کے مشک دی راغلی ہے کہ نہیں راغلی جسمہ ہا ہونا وقلبه لدی ناس دلتے مزرم دا جانان سر دی دی بلزے گرزی توجہ دے دریو سورتون لتولی رالی دا قاری سے قاری ایوب صاحب او دا دی دا مرگری چی دا طول قرآن ورطا ختمو نا دا دری سورتون دی ورطا نشویلی چی دا دمر ملک دا خبر کا دا چمن دا پیڑک دا میدان تانا تا پوس کم دا ویلی شو کنا دا دری صورتونه او ماشومانو تاسو ته ویلو شو که نه شو ویلي دا ټول قرآن درته ووي زیم هغه د نوشیره
کینټ نه راوکړلم اوس به بیا سوات ته ځم او تاسې هم ټول د کار نه وښکې او له د مازدیګر مونځ هم لږ ساعت پس لږ لیټ دی. توجه دا 3 سورتونه ولې پرېښي وو؟ توجه د دې جواب امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. هغه امام کږه وله کې خو امام صاحب خلک مني که نه مني زر وایې شابه. توجه هغه امام اعظم امام ابو حنیفه خلکو په ګاړو لیکلي په پرچ باندې لیکلي په الیکټرانک مشین لیکلي په بازارونو کې وګوره وی نام ہی کافی ہے زه وایم د امام اعظم صاحب نام ہی کافی ہے. وایا نام ہی بلند آواز سے نام ہی نن دا کږه وله سمه په امام صاحب ودرځوه نام ہی وایا نام ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت په دور کې فقها موجود محدثین موجود. ها د امام صاحب په دور کې چې کوم علماو هغې د امام صاحب په دور کې د امام صاحب په مخ کې لب کشائی نشوه کولی. 2021 والو تو کجا هستی؟ توجه امام صاحب مسله ذکر کړي د مازدیګر څو رکعته مونځ دی آسمانی کتابونه مقرب فرشتے مسلکونه مذهبونه امامان پاکستان کې موسمونه په جهاد کې حروب په دعوت کې حروب پہله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې وای تبلیغ کې میاشتې سلور دی آسمانی کتابونه سلور دی مقرب فرشتے سلور دی مسلکونه مذهبونه سلور دی د مازدیګر د رکعتونه. امام صاحب ذکر کړي فقه حنفي لیکلی قاری صاحب فقه حنفي ذکر کړي دي. مسجد امام څوک دی؟ قاری ایوب صاحب دی. د ډومبي رکعت وکړه دویم رکعت یې وکړه دریم هم څلورم یې وکړه اور دا حاجي فقیر زمان صاحب ماسټر عبدالحمید صاحب شته که نشته؟ دواړه کم دي لږ راس اوچت کې ما ته پته ولګي بس دلته راشه دې ځای کښېنه راشه مشران دي ښکته کښېنولي. توجه راځه خواله مې راشه ته اوس به خبرې کوو راځه کښېنه ماشاءالله راځه. توجه ستاسو څه نوم دی؟ دا فقیر زمان صاحب امام صاحب څلور واړه رکعتونه وکړه د مازدیګر دې چې راغی لږ کور کې سار شوی و سم څلور راګیر کړي دې چې راغی قاری ایوب صاحب رکعتونه څلور واړه کړي د زر چاردام وکړو امام سره په آخري قاعده کې امام سره په اتحیات کې شریک شو. امام اعظم امام ابو حنیفه وی چې امام سره په قاعده کې شریک شو رکعتونه کې نو د جمع ثواب ورته میلاو شو د جمع ثواب ورته ډومبي رکعت کې نه وي ته دویم رکعت کې نه وي دریم څلورم کې نه وي که نه وی نومه که نه نومه وجي وی نومه. توجه یو رکعت کې نو قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته بیا تاسو ته وایم سورت بقره کې نه وي سورت آل عمران کې نه وي سورت نساء کې نه وي 15مه سپاره کې نه وي 20مه سپاره کې ته دلته د دې ماشومان له نه وي راغلي اور 15مه سپاره کې نه وي یو کم 10مه سپاره کې نه وي د دریو سورتونو کې د شرکت وکړه الله پوره د قرآن ختم اجر او ثواب درکړه. دا 3 سورتونو کې چا شرکت کړي د پورا او خبرې الله اکبر. دا دی قاری صاحب دی ایوب قاری صاحب دا نور الله قاری صاحب د دې ټولو مرګرو دا 3 سورتونه د جمعات په ګټ کې د ماشومان ته نشو خودلی وای نشو خودلی نا وخت د مازیګر ټیم ناقص دی دایم ناقص تا دی وخت چې کم تقریر کیږي هغه ناقص. توجه دا خو فقه حنفي لیکلي کنه ولي ادم ناقص ده په ناقص وخت کې کامل بیان نه کیږي. ها حقانی صاحب توجه رکعتونو کې نو قاعده کې شریک شو جمع ثواب ملو شو او دا 3 سورتونه پښتنو واوره خله چې پاکه په مولا پاکه خبرې چې کې مولا پسې خبرې کې دا 3 سورتونه زکه پریخو د دې علماء سره زما استاد ثواب غم زما استاد اجر د پاره دا 3 سورتونه پریخي دي. ها ته خبرې کو د دارالعلوم دیوبند نسانی د اکوړی مدرسه جوړی د حقانیه د چاندې کټ پروت دی د افغانستان یو خیرن طالب د چاندې کټ ته یو مهاجر ولاړ دی. توجه خلق اتانی سلورنی پیژنې تاسو اسی ویاوجی اتانی سلورنی خلق په چانده کې اچو روپیا چوله دی اوس لسم نالی زما ازوی چې مدرسې ته ځم سوزر که ماته شلی راکه شلی دا شلو بالکل هغه
حیثیت ختم شو. شلې راکا، شلې راکا، سلګون راکا. پخوا به خلکو چې 100 روپۍ به جیب کې مزې به دې کولې. توجه، لږې لږې پیسې به اچولې. چاندې ته طالب ولاړ دی، نوم نه اخلم، د اکوړي یو خان مدرسې ته سپکو کته، طالب ته سپکو کته، قاري صاحب ته سپکو کته. ها د چاندې کټ ته د پیسو په ځای خپله سپلې راوغورځوله. طالب په جړا شو. مولانا عبدالحق صاحب ته راغی چې حضرت ستاسو د کلي هغه خان زمونږ مدرسې ته سپک وکته، زمونږ ختمونو پروګرام ته سپک وکته. شیخ صاحب د چاندې ته سپلې راوغورځوله. واوره علماء دیوبند دومره غټه سینه، دومره غټ زړی حاجی صاحب داسې پراخ دل والے ہوتے ہیں دیوبند والے. ها کولاو زړه. مولا عبدالحق صاحب طالب ته وایي چې خفه کېږه مه، جاړه ما، دا کوړي په بازار کې موچي دی، چمیار دی، دا سپلې به ورله یوسې. ورته وایي چې دا سپلې جدا جدا پرزې کا، چڼیاو جدا کا، دا پټې جدا کا، تلې یې جدا کا. چې کله دا جدا جدا کی بیا ورته د دې قیمت ولګو. چې کله قیمت ولګوي بیا دا سپلې پې خرڅه کا. چې دا خرڅه کې پیسې به درکړي. چې پیسې درکړي په هغه پیسو باندې به ګیلاس واخلي. د چاندې د کټ سره چې کومه مټکه ده اوبو پرته ده، ګیلاس به هغې سره راځوړند کړي. چې مسافر په لار تیریږي را تیریږي، چې خان ته اجر او ثواب رسیږي. چې خلک ګیلاس کې اوبه څښي، چې خان ته اجر او ثواب رسیږي. چې دې ګیلاس کې خلک اوبه څښي، چې خان ته اجر او ثواب رسیږي. ته مدرسې پورې خان ده. د علماو سره ستا د ثوابونو غم دي. د علما تا ته ثواب در رسوي. ته هغه خان چې خبر شو رامنډې کړه. مولانا عبدالحق صاحب ته رانږدې شو. ورته مولانا صاحب زه دې مدرسې ته سپک ګورم، تاسو سره زموږ د ثوابونو غم دی. د دارالعلوم حقانې په بنیاد کې د هغه خان سرمایه لګېدلې. نن زما د ټول محنت عبادت اجر ثواب د هغه په عملنامه کې لیکل کېږي. دې علماو سره زما او ستا د ثواب غم دی. پته ولګېده شرکت دې دپاره دی چې ثواب میلو شي. او څومره ماشومان؟ 22 ماشومانو او د حفظ والا 4 ماشومان. دی چې دا قرآن دا سبق یو دی قاری صاحب ورته وي، قاری ایوب دې ته وي بچې وایه الحمدلله رب العالمین. وایه که نه الحمدلله تاسو 3 پیری وي. قاری صاحب ورته بچې وایه الحمدلله رب العالمین. دې زه سپاره واغسته د جومات یو ګوټ کې مدرسه کې یو اړخ جانب ته کېناسته. دی وي الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین. دا یو آیات لس پیری، دا یو آیات شل پیری. د چې قرآن ختمو دا یو آیات یو پیر نه دی ویلي، دا یو آیات 50 پیری ویلي. د حفظ والا دا یو رکو دا 100 پیری ویلي، 200 پیری ویلي. بیا واوره 22 ماشومان 4 ماشومان. دی دا قرآن یو ځل نه دی ختم کړي، دی یو کس په زرګونو پیری د قرآن ختم کړي دی. دا په زرګونو ختمونه دی. جی صاحب دلته چې دعا نه قبلېږي کوم ځای به قبلېږي؟ دویمه خبره شو. او دریم نمبر دا حافظان، یو حافظانو کې 4 واړه نومونه راته واخله. څه نومې دی؟ عبید، حسنین، بل عبید، حسنین، اسد اور طیب. ګوره عبید دی، حسن اور طیب دی. توجه جی صاحب، طیب، اسد، حسنین. اجی صاحب د ده نوم خو طیب دی، حسنین دی، اسد دی او بل عبید دی. خو چې ډېر سپارولئ په دې زړه کې ځای ورکړه، د الله کلام یې په دې زړه کې محفوظ کړه. وله الاسماء الحسنى. الله یو کم 100 نومونو نه. الله کریم هم دی، رحیم هم دی، غفور هم دی، شکور هم دی. الله خپل یو صفتي نوم هغه نوم راواغسته الحافظ. الله خپل هغه لقب خپل هغه نوم راواغسته هغه حافظ یې د ده نوم سره یو ځای کړه. نن نه پس به دته اسد نه وایي، نن نه پس به دته حافظ اسد وایي. حافظ اسد بوائے، حافظ حسنین بوائے، حافظ عبید بوائے، حافظ انس بوائے. توجہ. اور دیکھو گوری موسیٰ علیہ السلام دا تورات حافظو، امتیانو کے حافظان نو. داؤد علیہ السلام دا زبور حافظو. درم خبر دا پا امتیانو کے حافظان نو. عیسیٰ علیہ السلام دا انجیل حافظو، امتیانو کے حافظان نو. زمان نبیم دا قرآن حافظو. ابو بکر عمر عثمانم حافظو، صحابم حافظانو. زمان دا پیغمبر پا امت کم ستا پا کلی کے حافظان تیار شو. حافظ سے با جنت تا 100 کسان بوزی. تا نزدیم ہویا غلری والا ہوئے 100 کسان با بوزی. ستاسو پا که شک دی نہیں ہوئے 100 با بوزی. دا سی پرسمنو مووی 100 با بوزی. 100 کسان با بوزی. دا 10 کسان به بوزي. صدر مملکت به سو بوزي؟ زر وایا. وزیر اعظم به سو بوزي؟ وزیر اعلی به سو بوزي؟ ها ستاسو د کلی خان به سو کسان بوزي؟
دی ملک صاحب نه چې ځان ورک شوي ملک صاحب به څو کسان بوزي نواب به څو بوزي ایس پی ډي اس پی ډي آی جي آی جي دا به څو کسان بوزي میجر کرنل برګیډیر به څو کسان بوزي چیف اف آرمی به جنت ته څو کسان بوزي څو به بوزي وزیر اعظم به څو بوزي زه وایم وزیر اعظم د دومره تورو کې ځان دې پوزي حافظ به لس کسان بوزي خو یو نقطه د علماء دیوبند بلم به وره اسې نه چې ته وایې زه خو د حافظ صاحب پلار یم بوزي به مې زه ترې یم بوزي به مې زه چاچا یم بوزي به مې زه ماما یم بوزي به مې ها زه رور یم بوزي به مې زه ترور یم زه چاچی یم زه مامی یم زه مور یم زه نیا یم بوزي به مې صبر حافظ صاحب به د خپل خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو کسان نه چې په دنیا کې خوش دلته دې ورته سپک کتلي ووراجي صاحب د دې ماشومانو رشته دارانو ته وایم که ته وایې چې دا حافظ عبید حافظ انس ها ما ځان سره جنت ته بوزي نو دا په سر ګرځوه عزت یې کوه احترام کوو به انشاءالله دا لس کسان د سره سند دی د لسو کسانو د بوتلو د سره اتارټي ده د سره اختیار دی توجه څو کسان به بوزي دا کریډټ د قرآن د حافظ دی د صدر مملکت دا کریډټ شته د وزیر اعظم شته د وزیر اعلی شته خبر ماته یو کس وایي مظهر صاحب یو کس ماته وایي مولا نه منم څه نه منم ما څه چلې د سره کړي وی مولا نه منم ما ورته مولا بر دو قسم اصل مولا په دوه قسمه دي کم یو نه مني اوده نه مني که ویښ نه مني وضاحت وکړه اوده نه مني که ویښ او د اوده مولا باره کې ما د امیر صاحب نه سیروزه کې اورېدلي څه کې تاسو کې چا سیروزه لګولې لاس اوچت کې شابه ماشاءالله چې ما ته په سیروزه صرف 3 ورځو لم نه تللی شابه سیروزه ما امیر صاحب نه په سیروزه کې دا مسله واورېده چې د عالم ټوله شپه خوب شپږو نمبرو کې دننه بیان کوم ګورې ښه د عالم ټوله شپه خوب د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د امام انقلاب د دغه ویښ مولا بس مقابله وکړي دا مولا چې دوی تا نه په حج ځان ورک شو تا نه په منځونو ځان ورک شو تا نه په تلاوت ځان ورک شو تا نه په عبادت ځان ورک شو ته عبادتونه کوه او دا عالم دی په خوب کې هوري ګوري دی په خوب کې هوري ګوري دی په خوب کې چکرې وي ها د دې چکرو ته ستا عبادت نه رسیږي د دې خوب ته ستا عبادت نه رسیږي توجه چې مولا او دوی نو عبادت د عابد عبادت د خوب مقابله کولی شي خشه بزرگ شه ولی شه خو د عالم نه مخکې کېدی شي او نه به راکېدی شي اور کم سړی چې د عالم نه مخکې شي څوک مخکې کېدی شي دا ایوب قاری صاحب دلته امام دی دنه که په منځ کې په رکوع کې څوک مخکې شي یا په سلام کې منځ یو شه بیا به زه امام صاحب ته ریکویسٹ اور درخواست کروں گا انشاءاللہ کہ ٹھیک ہے اب اس کو معاف کیجیے اس کو آگے کیجیے اور تاسو رستو شئ اور چې مخکې شوي نو هله مخکې کېږي چې مړ شي نو پته ولګېده چې ژوند په دې کې دی چې د مولا نه رستو یې ژوند په دې کې دی چې د مولا نه او چې د چا جذبه چې د مولا نه مخکې کېږم نو دعا ورته وکړو وایه وکړو ورته اشارې سره وایه وکړو ورته اوس په دې سات دعا کوم توجه ما سره دعا ده توجه وکړو ورته دعا رستو ښیو که مخکې ښیو دیو جنه دا مولا امت ته مدرسې ورکړه حافظ صاحب امت ته مدرسې ورکړه قاری صاحب امت ته مدرسې ورکړه مجاهد امت ته مدرسې ورکړه مفسر امت ته مدرسې ورکړه شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړه شیخ الحدیث امت ته مدرسې ورکړه مبلغ امت ته مدرسې ورکړه دای امت ته مدرسې ورکړه بیا واوره تور پټکي والا مولا عمر امت ته مدرسې ورکړه سپین پټکي والا حاجی عبدالوهاب صاحب امت ته مدرسې زیاد پٹکی والا قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمن امت تا مدرسے ورکا تکبیر علماء دیوبند قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تو وقتی کم دے توجہ
انقلاب مدرسې سره راغی وای انقلاب ماته یو کس وی مولا عمر انقلاب راوست ما نه جی زه د جماعتونو د تنظیمونو د پاټو خبرې نه کوم زه اجتماعي خبره کوم زه د جمعیت خبره کوم د جمعیت خبره کوم ظالمه د جمعیت د څه شي چې کومه معنی اخلي زه اجتماعي خبره کوم ها مولا عمر انقلاب راوسته ما نه جی مولا عمر امت ته مدرسې ورکړي وای انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب ما ته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود صاحب انقلاب ما نه جی مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته مدرسې ورکړي انقلاب ما ته یو کس شیخ القرآن صاحب انقلاب راوسته ما نه جی شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړي بیا وایا انقلاب 150 روپے باندې یو قسم بادام ملاویږي مټاک بادامي بالکل ټوس کلکی په موټروي چې کېده سټک ور را بغه او مې خله نه کولاویږي او چې د کم سیس خله کولوي هغه په 2000 په 5000 روپے کیلو ملاویږي قیمتي زکه دي چې خله کولوي وګوره د پسته خله کولوي که باندې ځان راته مټاک بادام م جوړوي ځان نه پسته جوړه کې انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب ورشه د مټاک بادام ته قاری سے بار کا انقلاب تاسو نه یادوم بادام یادوم انقلاب ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نه جی صفا وایم خو پتو نه لګي مسله پورا ور بس مخ زر را دانګي توجه پنجاب کې اوسړي ته چاوي تاسو نوم دی هغه وته خدا خلق پر باندې قسم یو ډباو دیوته ظالمانو پرې مې د چې پورا نوم د تواخلم نوم مې خدا بخښ دی مسله پورا وره ما ته دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم سرور میاشت منم گش منم مشوره منم شب جمعه منم شب اتوار منم تاسو شب جمعه کې شب اتواري شب جمعه کې شب اتواري شب جمعه کې شب اتواري شب جمعه منم چله منم سیروزه منم گش منم شپږ نمبر منم سرور میاشت منم چله منم سال اندرون بیرون منم مجمع جوړ منم شب جمعه منم سرور میاشت چله سیروزه گش او مشوره منم د ټولو نه زیات پکې کرایم مسلم منم که تاسو کې چا زما وکړو توجه زه چې دلته رالم تقریبا ګنټه ټایم مې وشو چای مې څکلی م نه ده او څکم یم نه چای مې څکلی نه ده او څکم یم نه اوبه مې صرف څکلي توجه اکرام مسلم ومنم چله سیروزه تبلیغ ومنم لیکن واورا دعوت او تبلیغ سره انقلاب چې در باندې خو وایم کنه انقلاب دعوت او تبلیغ سره انقلاب دعوت او تبلیغ شروع کړي واورا مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه د امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلي انقلاب وایا پښتونه که د دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نه و حاجی عبدالوهاب صاحب به و مولوی جمیل صاحب به و مولوی جمشید صاحب به و شوی مولانا حبیب الحق صاحب و به مولانا تجمل شاه صاحب و ستا د پېښور احمد ګل صاحب و مولانا شمس الحق صاحب و به پته ولګېده دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه د امت مسلمه ته مدرسې ورکړي نه بیا وایه که نه انقلاب مدرسې سره راغلي انقلاب مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے تو رسالت ہے مدرسہ ہے تو قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے مدرسہ ہے دعوت اور تبلیغ ہے مدرسہ ہے شریعت ہے مدرسہ ہے طریقت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے